احادیث مبارکو کې فضائل د سورۃ کهف راغلي دي. فرمایي چې څوک د سورۃ کهف لومبني لس آیاتونه په حفظ یاد کی دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي. دغه رنګ بل روایت کې راځي څوک اخیری لس آیاتونه یاد کی دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي. دغه رنګ فرمایي چې څوک سورۃ کهف اولولي د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې دا ټوله خلا د ده دپاره د نور نه ډکه شوه. الله پاک به د ده د قدمونو نه والې تر اسمانه پورې ټوله خلا د ده دپاره د رڼا او د نور نه ډکه کیښه. او څوک چې د جمعې پر سورۃ کهف اولولي نو را روانې جمعې پورې د ده ګناهونه معاف کیږي. چې دا جمعه اولولو نو تیره هفته کې چې د ده نه څونه ګناهونه شوي دي هغه ګناهونه ورته الله جل شانه څه کوي معاف کوي او الله به د هرې فتنې نه محفوظ ساتي.